السلام علیکم. د جین انټي ون موږي خبرو کې یو پیر بیا تاسو ته هرکلی وای موږي خبرو کې اولنی خبر تاسو درکو چې سره رورنګ په علاقہ کې پریډ کلیږي یو معمولی جګړې په وجه دوه ورانو سره یو بل کس یعنی درې کسان نور په سره مو قتل کړی شوی دي. د دې کې بل خبردار چې دا روران چې کوم دا کزن وو او یو ځای یو دکان کې ناستو د کرایي دکان و چې پای کې بل کس راغی چې آی پی پبارینګ وکړو چې پای کې 31 سال اسماعیل او 19 سال منیب او کزن یې په 19 کال په مولا چې دغه هغه پکې مړ شوی دي. اوس تاسو درکو بل خبره په پیښور منتنې کې یو داسې واقع مې تراغله چې په هغه کې دوه نوجوان چې کوم دوستان دي هغه د خپل کلی د الګ د لاسه قتل شوی دي او په هغه کې دا ویلي چې هغه خاول کته کړو خو بیا د هغه فون چې کوم یا نور څه سامان چې هغه یې ځان سره وړي وو او مات کړی وو کوی ته وشته وو. خو چې پولیس کله پته ولګول نو ورته داسې معلومه شوه چې د دې دوه مرګرو قتل چې قاچا کړی دی هغه د هغې کلي الګ دی او دې دواړه قتل کړي دي. اوس تاسو درکو بل خبره په کوهاټ کې دره ادم هیل کې د کویلې په کان کې دوه کسان چې کوم دي هغه پکې مړه شوي دي او هغه وجه صرف دا ده چې د لیډ سلایډینګ په وجه باندې د هغه کان چې کوم دی هغه ښویدلی دی یا لیډ سلایډینګ شوی دی په هغې وجه د هغې کوم ملبه وه نه هغه پرېوتې ده د هغې ملبې د لاندې دا دوه ملګري راغلي دي دوه کسان چې کوم دي مزدوران راغلي دي او مړه شوي دي پکې. هغې نه پس بیا د دې د لاشونو چې کوم دي ریسکیو ټیمونه د دې د لاشونو چې دي هغه یې راوباسله او خوا کې چې کوم هسپتال هلته یې وړله. اوس تاسو درکو بل خبره پیښور علاقه دیر کالوني کې د دوه فریقونو په منځ کې چې کوم جګړه راغله وه نو هغې جګړه چې کوم د زنانو په وجه راغله په هغې کې یې هوایي فایرنګ وکړو د هوایي فایرنګ په وجه په لاره چې کوم ماشومه روانه وه چې هغه تللې سکول ته یا چې تلله هغه پکې لګېدلې ده او دې چې کله هسپتال ته وړله په لاره کې مړه شوې ده خو د ماشومې چې کوم ماما دی نو هغه په دې باندې تاڼې کې مقدمه کړې. اوس تاسو درکو ټولو هغې خبره د بالاکوټ یعنی واده کاغان سره په خیبر پښتونخوا کې مختلف علاقو کې بارانونه شوي دي چې پای په وجه لیډ سلایډینګ شوی دی او بارانونه دونه تباهي کړې ده چې هلته چې کوم کسان دي هغې ته ډېر زیات مشکلات شوي دي ځکه چې د هغه واده کاغان یو پل راځي بازار ته چې هغه پکې وو اوبه وړي دی د دې علاوه نور بازارونو ته چې ځي یا هسپتال ته ځي هغه پلونه خراب شوي دي د اوبو چې کوم د څښلو کوم پایپونه هغه هم په اوبو کې بهېدلي دي او د دې علاوه چې هلته کوم کسان دي یعنې سیند لپاره کوم کسان تللي هغې خو دا خو ویلي چې موږ دلته اوسېږو خو پرې خو زموږ سره خوراک کمې دی او بل خوا دا چې زموږ ماشومان هم بیمار دي نو سره د علاج لپاره څه شته هم نه نو حکومت دا درخواست کوي چې زموږ امداد وکړي او د دې علاوه په دې کې نو هم لکه توپان دومره زیات شوي چې په هغې کې څلور کسان خو پکې مړه شوي دي او سره دوه ماشومان خو پکې په اوبو کې ډوب شوي دي مړه شوي دي. د جین انټي ون نیوز د دې مهمې خبرو ورځې ستاسو نه غواړم اجازه د لوی الله په امان.